السلام علیکم ملګرو په سکرین تاسو ته تصویر ښکاري دا یو پښتون او د ده نه سر قلم کړی شوی دی په سعودي عرب کې نن سبا په سوشل میډیا باندې وایرل دی خلک ډېر ویډیوګانې د غم سازونه پرې لګوي خو چا هم دا میسج ورنه کړو چې د دې هلک غلط کار کړی او غلط کار یې دا و چې دلته د شارټ کټ لارې اختیار کړی وه چې یاره په دې طریقه باندې به زه مالداره شمه مطلب دا دی چې دا ډرګز وغیره تا به خرڅول نو سعودي عرب کې دلته نیولی شوی پولیس یې نیولی او بیا خو دلته خو الحمدلله نظام دی د دې پوره تحقیق وشو او بیا یې سر قلم کو خبردار په سعودي عرب کې د منشیاتو سزا هغه سزای موت دی ګورئ غلطې لارې مو اختیاروئ همیشه حلال کار کوئ لږې پیسې ګټئ خو حلالې ګټئ بل په سعودي عرب کې دا سوچ کوئ د الله بندګانو دا ویډیو دومره شیر کړئ چې ټولو ځوانانو ته ورسي لس ریاله ګټئ خو حلال ګټئ شارټ کټ لار مه اختیاروئ دلته دقه سوچ کوئ چې دلته مدینه منوره ده دلته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کور دی دلته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه ده دا ارض الحرمین دی دلته حرم شریف دی دلته غلط کار نه دی کول پکار دقه سوچ کول پکار دی ټیک شو کنه او بیا د ټول نه غټ دا سوچ کول پکار دی چې ته خو یو ځواني ستا په بیک سایډ باندې ستا چې کوم نه فیملی د ستا مور پلار دی خپل مور پلار ته غټ غم پرې خو د ځوانۍ مرګ دی نو ولې غلطه لاره د اختیاروله بل دلته چې کوم دی نو کمپرومایز دلته بالکل په د منشیاتو په شیزونو کې دلته بالکل ګورئ چې کوم دی نو څه کمپرومایز په هغې باندې نه کوي ګوره سر وهل خو د تحقیق یې شوی دی که د هغې نه بس لهذا زما ټولو ځوانانو ته دا خواست دی چې غلط کار مه کوئ مونږ دلته د خپل ملک سفیرانو دلته چې یو غلط کار مونږ وکړو نو ټول ملک به پرې یادېږي لهذا لس ریاله ګټئ خو حلالې ګټئ د حرامو کارونو نه ځان وساتئ خپل ځواني چې کوم دی قیمتي کوي د الله بندګانو